بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نولنې خبره زدا کوم چې دی وی چې تا دعوی ته دی دعوه نه لیکلي، تاسو یې دعوه راکړه جما دل درکړه، خو اصل کې مسله دا د دې کې مدعی ته زه نافیم، ما چې تا ته دعوه کړل ما دعوه په شکل د نفي کړی را، په نافي باندې دلیل چا ویلې؟ د نافي د لپاره دلیل ضروری دی. زه خو معارض یم، په معارضه کې درته دغه پیش کوم، دلایل پیش کوم او اته احادیث به درته پیش کړه او د قران مجید دا آیتونه نه مې درته غالبا سلور آیتونه پاولنی ترن کې پیش کړی دي، هغه به دي ملګرو اوریدلی او دا به بیا ځان لګور ان شاء الله ولذي. پاولنی خبردار چې ماته دعوه جواب دا ماته ګوره، ما په دعوه کې محمول چې شرک د دامه موضوع نه ده ثابت کړی د الله بندا، ما نفي کړی د ثبوت. تا زما دعوه نه دا اوریدلې، زما په دعوی دي ځان نه پوه کړی، ما نفي کړی د ثبوت. زتا ته اوس دا وایم دا ستاسو کله دا معجزه او کرامات اختیاري او دا دغه معجزه او کرامات اختیاري موضوع باندې اساس مناظره و، په دې کې تا اول دعوه دي لیکلې ده، دعوه دي په دعوه کې د محمول موضوع نه نفي کړي او رسو دي حکم لګولې او زه ته هم دا حکم د قیامت سبب راشي یو دانه ماته دا تاسو چې د قران حدیث نه په صحابو کې نه بلکې د فقهاو د عبارت نه راته مغه نشي پیش کولای، تا چې کوم حکم لګولې دا غینه باز بل خبره دا کوم. اصل کې ترتیب د مناظره دا ده، محمول به موضوع له ثابته، محمول به موضوع نه نفي کوم. تا چې یو دلیل وي ماته د یو دلیل د یو آیت یا د یو حدیث دا معنی او خایا چې هغه کې ویلي چې استشفاع عند قبر النبي دا مستحب ده او دا ثابت ده، درته او خایا کنه دا غشته دی نه، یو حدیث نه دی خودنه د علماو د عبارات نه پیش کړي. ما چې کومه معنا عبد من الله يقربون الا ذو تو دا عبادت ته زلت امرورا استاد مشر په ګلدسته توحید کې څه لیکلي دي، وای کیون کی دعا اور پکار نه خود عبادت ہے، دا پکار نه دعا دا خود عبادت، ته پکار کې پدې کې څه ګور وای دی اسی دغه عزیز رحمان صاحب لچیدانو اسی وجه ولکتا هغه ویلي د قبر خواله چې لاړې ورته دا و چې زما سره اقامه نشته دی، وای قبر خواله د الله نه سوال، قبر خواله وای چې زما سره ما سره اقامه نشته دی، وای د الله نه سوال. دا کومه فلسفه ده مولوی صاحب؟ خپل ملګری به در پسې دی پیری وخاندي، کم از کم د دعوی د دلیل سره مطابقت پیدا کوه. په یو کتاب چې رد کین نو هغه رد دي سي رد کوه چې هغه وزنی سبا در پسې ملګری نه خاندي. بل تاویل چې یاره بصیر کې شیخ طاهر رحم الله یا د شیخ طاهر رحم الله نوري خبرې دی پیش کړي هغه دی ته فروعي وي او دی باندې فتوا نه لګي، دا زما سره بصیر دی په دې کې لیکلي بل ذکر ذالک من افعال المشرکین الضالین، دا د مشرکین الضالین دا غي ترتیب دی. په خبره پوه شئ او دغه خبره راخسته دا کوم چې تاسو کوئ. دا غینه بعد دا وای ګوره ليشفعوا لنا في حاجاتنا، او بیا دا غینه بعد کړي واما النوع الثاني غير الشرعي وهو الذي لم ياتي به الشارع. اق خبره چې کوم ما کړي وغم ده کړي چې بزرګانو تاسو دا کوم دعوه کوي دا د شارع علی السلام نه د نقل، ته د علماو د عباراتونه بوله یو دغه جوړه، لیکن د قران او د حدیث نه صراحتا یو لفظ نشو خوده چې باغې کې دای چې د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شو د نبی نه سوګه د شفاعت طلب ترې نه وکړه، دا ماته نشي ثابتولی او دا ورته هم نشي ثابتولی چې د اقامې سوال ته وکړه، دا ته هم نشي کولی چې ماله دا حاجت پوره کړه، دا نشي ثابتولی ان شاء الله. بیا دا غینه بعد تا چې د قصه عتبی والعربی پیش کړه دا تا څنګه وی بزرګانو دې د پاره چې دی جی دا غینه مخ کې تا دې یو واقعه ویل دې متعلقه ویل دي دا یو واقعه دی ویل دغه واقعه تاسو زین بکار نه پاغي باندې دا شیخ حسین علي سے پدې باندې رد کړي دی، وای دا ثابت نه ده، وای دا ثابت نه پدې کې ور باندې رد وکړو او پدې کتاب کې صيانت الانسان کې دی وای دا ثابت نه ده او دا غي د پاره لیکلي بزرګانو دا بل حدیث چې تاسو پیش کړی ته وکړه د حیات خیر لکم و مات خیر لکم، دا حدیث شری دی وای هاذا خبر مرسل، دا خبر مرسل دی او لاندې بیا پاغي باندې چې په سند باندې جرح کوي. بل خبره دا دی وای چې یاره الصارم المنکی ولو دی علماء په دې ځای کې څه کړي اختلاف کړي. یاد ساته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تا چې کله د مفتی فدا صاحب سره مناظره او په عذاب قبر ستا سره د فتوی د لپاره بل هیڅ یو کتاب نه تا د شیخ الاسلام ابن تیمیه نه چې حواله پیش کوله په ما باندې د انکار د عذاب قبر د لپاره زه اوس هم تاوی چې دیو دام نه دی لیکلی چې دا دای نه دی لیکلی چې دا شرک ته زید درته خیم حواله راکړه. دا صارم المنکر دی کې سوې ګوره واما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته فهذا لم ينقل عن احد من ائمه المسلمين، دا په مسلمانانو کې د یو امام نه دی نقل، لا من الائمه الاربعه، دا په سلور ائمه کې د یو امام نه دی نقل ولا غیر من د اچا بل چانه دا نقل دی. بیا بر لیکلی دی ولا يقصد للدعاء عنده او لطلب برکته او شفاعته، د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې به دعا لم نزي، د طلب د برکت د پاره بم نزي، د شفاعت
شفاعت د پاره بوم نزي او چې څوک دا شی کوي لم ينقل عن احد من ائمه المسلمین پای مو کې یو امام نه دانه دي نقل بل دا زما سره دا کتاب دی ګوره فاتحه کا صحیح طریقه په دې باندې د بشمار علماء دیوبند صفتونه دي او یو خبره به درته وکوم په دې باندې چې د شیخ سید حسین احمد مدنی صاحب دی پدې کې مفتی کفایت الله صاحب دے پدې کې مفتی شفیع رحم اللہ صاحب دے پدې کې سلی کې گورا لیکن ہمارے یہاں لوگ قبروں پر جا کر مرحوم بزرگوں سے عرض معروض کرتے ہیں ان سے مدد چاہتے ہیں انہیں اللہ کی یا سفارشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک صبر اخر کے بیدر قوم وہ جملہ افعال شرکیہ کرتے رہتے ہیں وہ دا جملہ افعال شرکیہ باغی کی لگیا دی اڑم دی او کئی دا میں درته خ عالم د علماء دیوبند دا پیش کړ بیا درته دا ګوره تعویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فتوا نه لګولې دا ګوره قاعده جلیلیه دي ته ګوره دې کې لګي فإن طلب شفاعته النبي صلى الله عليه وسلم طلب د شفاعت و دعائه و استغفار بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند احد من ائمه المسلمين د مسلمانانو په ائمه کې یو امام نه دی نقل ولا ذکر هذا احد من الائمه الاربعه فسلور ائمه کې یو امام نه دی نقل کړي واصحابهم القدماء فقدماء صحابه کې یو کس نه دی نقل کړي وانما ذکر هذا بعض المتاخرين دا بعض متاخرین خبر راخستلې ده بزرګانو تابع په دې کتاب کې نشته فتوا ما شته ده فتوا ها وای ګوره سړي پته څنګه به کې نشته حواس غوکې دا زما سر کتاب دی د علماء دیوبند صبر په دې کې سړي کې ګوره د علماء دیوبند کتاب کې 184 صفحه کې لیکي فالتمسك بسنة سيدنا ونبينا محمد المصطفى هو الاصل في مذهب علماء دیوبند الکه بزرګانو یاد ساته دلیل بد الله د نبی په حدیث باندې نسی دا اصل د په مذهب د علماء دیوبند کې بیا لیکي فالامور التي ليس لها اصل في الكتاب والسنه وتعامل الصحابه هغه امور چې پای کې د قران نه دلیل نو د سنت نه نو د صحابه تعامل نو او سند في اطار ذوق والعمل لدى العارفين بالشريعه لاندې لیکي فهي باثرها جديره بالرد واذا د دې مناسب دي چې دا پریک دي او دین انکار کوي فاجتناب هذه البدع والخرافات اتباع سنن السيد الموجودات ذلك هو مذهب علماء دیوبند علماء دیوبند مذهب دا دی خبر به د قران نه ثابته د حدیث نه ثابته د صحابه د قول نه ثابته بیا چرته د امام ابو حنیفه رحم الله مقلد دا غي نه ثابت کا او زدا و مګوره چې لفظ د استشفاء عند قبر النبي او مستحسني کدا لفظ د راته او خودو نستابه غټه زما به بلاتی او ان شاء الله په خنجر د نو هم نه په تلوار وسوم د قران حدیث پدار ان شاء الله العزیز ز په خپل شاعر یم بھائی لک صبر ګوره وکړه جی دا زما سره مصنف ابن ابي شيبه دا په دې کې لیکي فصل في الصلاه عند قبر النبي واتيانه خبري توس ګوره مخکي بیا لیکي ګوره عن علي بن الحسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي مخکي دا حواله پیش کړي و فيدخل فيها حضرت زين العابدين سے وای یو سړی براتو د نبی سلام قبر خواته التبه شکو دعا به کو ما درته خو د اسلام مشر دعا د قبر خوا کې چې دی داغي قول کړي دي په دې کې مسلک په دې کتاب کې اکابر کا مسلک و مشرب کې دا قول کړي دي نو سجل به کو ګوره دو ورته وی فنهاون من کو به ورته الا احدثك بحديث سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا بزرګانو د دقه حدیث نه ګوره چا استدلال کړي دي د نبی صلی الله علیه وسلم نو ست استدلال کړي مال دقه کافی ده مال دقه کافی ده ته د نور علماو نه استدلال کوا زبد الله د نبی د مسون استدلال کوم ان شاء الله العزیز پته بلګيږي او بیا ورپسې په دې بل دغه کوم د حدیث راوړي و یاد ساتئ تاسو چې وي دی وای کنه بزرګانو قبر خواله لاړشه د اقامه سوال تم کوا دغه استشفاء سوال تم کوا طلب د مغفرت تم کوا دعا تم کوا ګوره یاد ساته په دې کې بزرګانو دې سلی کی دا حدیث راوړي دا سوي جی قال سمعت النبي قبل ان يموت بخمس د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه 15 ورځې مخکې دا ته ماوري دلیو صحیح فرمایل الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك ويزود دين منكم او دا چارولی دا سوق ده محمد بن ابي شيبه عبد الله ابن محمد ابن ابي شيبه دیو د دین استدلالا داراولدي او دا چې دینو زين العابدين سے استدلالا داراولدي بسم الله الرحمن الرحیم وحدان سے پدریم ترن کې د خپل داوینه مو تختیر وې زمو دای نه منافی مالک نبی چرته شرک حکم لګی
د شر حکم دین لګولې دی وای زمو د خطاب ول چې مستحب نه دي کنه بیا په هغه صورت کې تنافي ګرځیدل بیا وای شیخ صفدر صبر مولا لیکلی چې دعا پکار نه خود عبادت نو ټیک شو د لری نه چاته आवाज کول هغه نه دعا غوښتل دا خو عبادت ته دلته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتل نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست کول چې تمام لپاره د الله نه شفاعت سوال وکا آیا په ژوند کې دا تا شرک غنو چې نبی علیہ السلام ته سکرات لاله نو په خپل قبر مبارک کې حیات ته د متواتراتو ثابت دي قبر خواته راتل د دعا درخواست کول دا په کم دلیل سره شرک دی ته ولې دواړه خبره ګډوډه بیا دینه پس وای شیخ طاهر صاحب چې شرک دی نو خپل مشر له ولې تزادات ثابت یو مشر دی په یو کتاب کې یو سلی کې بل ته د خپل مشران په دي الته پروي مسل دلته ته چې هغه چې شرک دی او دلته هم چې پوره عبارت وایو الته وای چې زمونږ د پاره زمونږ حاجات پوره کپه عبارت کې خپل باندې الفاظ موجود بیا مخ کې زما په دلیل باندې جره کوي وای دا خبره مرسل دی نو مراسیل هم عند الجمهور حجت دی کې باس نشته او کتاب رچاره واغستو د یو وابي د وابي د کتاب نه ثابت دی ماشاءالله بیا او مونږ ما ویلو چې د متواترات ته ته نبی صلی الله علیه وسلم کې دغه ما پیش کړو ته ولې پاغي جره کې بیا وی ابن تیمیه کتاب وی دغه نه بغیر تر بل څه حواله نه ګوره ابن تیمیه رحم الله مونږ احترام کو البته په تفردات پسې نور پسې کیږي د یو عالم په تفردات پسې ور پسې کېدل هغه مسلک جوړول د گمراهی ده څنګه چې تاسو ور پسې بیا وی اثار المنکی والا وی چې دا د هغه لیکلي دي چې دا شرک دی ما تر شرک حواله ته پوسو هغه چې چانه نه دي نقل نو دي چانه نه دي نقل دا شرک شو ما ورته ابن تیمیه نه شرک وخه ابن تیمیه و هغه چې لیس مشروعا الکه لیس مشروعا سره دا شرک ثابت شو مړه دا وېس او غړي وړي درنه شروع شوې دي به دا فاتحه که صحیح طریقه کې اگر چې په دې کې د استشفاء رد نشته لري په دې کې جدا خبر خو رد دې چلته ګوره دا ګوره مولانا قاضي سید اسماعیل صاحب مخکې موږ دې رد کړل په کم چې تقریزات دي هغه دلته صفه په دې باندې په 69 صفه باندې پوره شو ته چې کوم ځینې عبارت پېښ کې جواز فاتحه پر ایک نظر دي نه بل رساله شروع شو ادار بل چا د بولی صاحب دا اخر محمد الیاس خان د دې پورې په دې تقریزات نشته خو په مناظره کې بس تاسو اوس وګ نه کیږي کنه کم کم دجل بده مونږ ښکارا کو بیا راغینه پس شروع شو و ابن ابي شيبه لیکلی دي نو مولوی صاحب التر دعا درخواست نه لا تتخذوا عيدا ولا الفاظ موجود دي التغه جدا خبره ده دلته جدا خبره ده او دویم بیره وغسو مولانا زرمان زاروی صاحب ولی کامل لغی عبارت بش هغه کداغه په عبارت کې دی جوړ شورته وای زما اقامه نشته مال اقامه راکا زما ته چیلنج ستا بچو تستان موضوع ته چیلنج دی کدا پکې نه به درو پاغه متړه مونږ ویلی الته ورتل د دعا درخواست کول دا مستحب دي او په نصوص سره درته ثابتو ستا په شان د دجل نه کار نه اخلو بهرحال ما مخ کې شپږ دلایل پیش کړیو او دا وره پریمنس کې به زمنن وې ما دیو په قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکات مولا علی یو خبر راغلی او په غیل زمون هم لګوله خو په زمن کې به وې ما مخ کې د خبرې په جواب کې ناشر القرآن نیلوی صاحب لیکي په صفحه نمبر 53 باندې سوکو اے مولانا حسین علی صاحب وہی میں امام ربانی مجد الفسانی کی مزار پر بیٹھا ہوا تھا مکاشفہ کی حالت میں امام ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ توحید کا مسئلہ بیان کرنا سلوک میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے تا تب قبر نہ حکم کی تے مرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب ته حکم وکي هغه بیا شرک شي او خپل سند د شرک نه انا لله برحال دین راز اوس ګوري هم نه ماته او هم نمبر دلیل خبرګه ما خیر ده مصنف د ابن ابي شيبه دا جلد نمبر 17 ده صفحه نمبر 64 ده مولوی صاحب واورا حدثنا ابو معاويه عن النمش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر لتوم دا سوق ده سړی دا د عمر فاروق رضی الله تعالی خازنو خزانچو قال اصحاب الناس قات خلق تقاد رسیدلو فی زمان عمر په زمانه د عمر سخت قحط زمانه فجاء رجل الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر د نبی علیہ السلام فقال يا رسول الله استسقي لامتك خپل امت د بار د باران سوال وکړه فانهم قد هلكوا بشکدي ولا هغه سړی ته نبی اسم په خوب کې راغی ورته ته عمر ته ور شفاق ریو السلام سلام ورته وایا او خبره ک انه مسقيون چې دی باندې باران شو قل له عليك الكسالك ورته وای چې په خیرتا باندې قایم اوسېږي یعنی د استسقا منځ وکړه هغه سړی عمر جو ته ورغه ته خبر ورکو فبكى عمر وجلا شو ثم قال يا رب لا الو الا ما عجزت اے الله ما خو کوتای نه کړی ام دقه نقل کیدار البدايه والنهايه حافظ ابن کثیر رحم الله نقل کوي عمر فاروق صحابه را جمع کړل به ورته ویلا ايها الناس اے خلق استاوس قسم در کوم خبر اورید بلال هل تعلمون مني امرا غير بلال ابن حزب خپل په هغه راوي دي فقالوا اللهم لا فقال ان بلال
بلال خدا د قول صدق بلال صاحب ویل بلال سوی د خلیفہ راشد تایید دی بیا د صحابه کرامو اجماع ده البدایه نقل کوي هغه ټول ویل صدق بلال او بلال رشتاوی رضی الله دا تاریخ تبری دی دیم د نقل کوي صفحه 124 او 125 باندې صحابه کرامو توثیق وکړو دا صحابه کرامو اجماع سره ثابت شو مولوی صاحب د حدیث اولنې راوی امام ابن ابي شيبه بخاری مرکزی راوی دی ابو معاویه دویم راوی دریم احمد سلورم ابو صالح دا بخاری جلد 201 کې هم دقه موجود ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح دقه سند موجود دی چې جرح ور باندې ورکه سلورم نمبر مالک الدار دا تجرید د اسماء صحابه کې تجرید اسماء صحابه کې علامه زاهبی جلد 247 کې د صحابي ویل دي باقی نور ورته تابعی ویل دي او وی ادرک وسمع من ابي بکر الصديق وروا عن الشيخ اندري ود کړه ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بیا وی وکانه معروفا دا معروف سړیو فی الطبقه الاولى من التابعین چاور د تابعی ویل چا صحابي بارل په دواړو کې خبره نشته په دې باندې اتفاق دا وګور الارشاد د امام خلیلی رحم الله صفحه نمبر 313 کې دی متفقون علی شخصیت د دمه په سند در تباسو کو مری سبو دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده دا غینه پس راځو دلیل نمبر مخکې مولوی صاحب حدیث تقسیم درته کولای شم کله ستاسو طرف نه الزام راغی اعتراض راغی ان شاء الله ولس بیا به زما طرف نه محدثینو اقوال په دغه باندې وګوري چې ټول ورته صحیح ویل دي مخکې زم دلیل نمبر 8 ته البدایه جلد 4 صفحه نمبر 98 باندې د امام بیهقی په بل سند سره مولوی صاحب دغه سند نه دا سند د امام بیهقی دی د دې البدایه جلد نمبر 4 امام ابن کثیر مشهور مفسر او محدث دی صفحه نمبر 98 کې دغه حدیث نقل کړي وقال الحافظ ابو بکر البیهقی دغه په سند سره نقل کړي بیا وی ان مالک قال اصحاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال يا رسول الله استسق الله لامتك تخبل امت د باران دو طلب وک فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خوب کراغه فقال ائت عمر تورشا فقروا مني سلام زما تر ورته سلام واخبرهم او ورته خبر ورک چې باران بوشي وقل والي بیا وی په اخره کې وهذا اسناد صحيح سند بالکل صحیح دی اے مولوی صاحب دا د خلیفہ راشد تایید دی د صحابه کرامو اجماع سکوتی دا عمر فاروق رضی الله عنه نو پته چې دا شرک دی صحابه کرامو ته نو پته چې دا شرک دی او خبره واوري چې بیل ته اعتراض ونه کې اول خدا سلام صحابي دی شو قبر ته راغلو خو کچلو کغه کتابی هم شي کنه د عمر فاروق خلیفہ راشد تایید دی ورته د صحابه کرامو تایید ورته حاصل او دا تحریرات حدیث بیا په خپل سند باندې ډزونه کې هغه نقل کوي او تصحیح کوي باقاعده ورواه الحاکم ايضا وصححه باقاعده تصحیح کوي دغه حدیث نقل کوي علامه زمون استاد ټول په سند کې راځي مولانا حسین علي صاحب رحم الله مولوی صاحب زم دلیل نمبر 9 تا الاصابه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1916 دا په بل سند سره نقل کوي اخرجه ابن ابي خيثمه دا امام ابن ابي خيثمه رحم الله په سند سره من هذا الوجه مطلب قال اصحاب الناس قاتل في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لامتك فاتاه النبي بالمنام فقالوا ائت عمر قل لو انكم فعليك قال فبكى عمر وقال يا رب ما قالوا الا ما جستر اے دار صحابه کرامو دور دے رسول الله قبر تراغله دے په درې مختلفو سندونو سره ما ویلا بیا مې درته ویل چې سند د بخاری دی یو راوی بخاری کې خودلو شاید چې دینه پس زدونه کې بولی صاحب نو او د صحابه کرامو تایید ورته حاصل شو مولوی صاحب د دینه پس لسم نمبر دی د القول البدی صفحه 342 صفحه اے مشهور تابعی د محمد بن حرب باهلی 218 کی هجری کی وفات دے الکاشف کے علامہ زاوی ثقۃ یحیی ابن معین فرمائے ثقۃ تقریب التہذیب دے فرمائے قال دخلت المدینہ ز مدینہ منورہ تداخل شم فانتهيت الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر ترالما پیدا عربی نوزو ان بایر یو عربی راغ خپل اخه اوخه وتړولتا ثم دخل القبر نبی سم قبر خواته ور فسلم سلام قبر تراغه فسلم سلاما حسنا الته سلام کو بے دعا وکړه بے د آیات وی ولو انهم ظلموا انفسهم بیول وقد اتيتك مقرا بذنبي زتا تراغله د خپل ګناه اقرار کو مستشفیان بک الى ربک ز شفاعت کې پیش کوم تخپل زما شفاعت وکا او ما ثم التفت الى القبر فذكر بے اوګد حدیث ذکر کو اشعار الته ویلا اے د په بل سند سره محمد حربی باهلی د بل تابعین واورا در تابعین دور دي او ما د مصطفی په تعریف کول چې ما احب او سلف د لره خوخ کړه وی قرآنی آیات احادیث د ټول ز پیش کوم یو تفصیل سره روان دي دا په شعب الایمان کې هم دقه نقل کې سندن جلد نمبر 3 صفحه نمبر 15 17 1517 مولوی صاحب د دینه پس دلایل سلسله به چلو ان شاء الله خو لس دلایل ما پېښلا وادان صاحب کله وې زمو دای دی کله وې ويرا شرک حکم دی لګولې دی
یو دلیل دغه سره راوړه چې د رسول الله صم روزي مبارک ته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه نه خودل دی نه به وخت کله شاعري شروع کې کله عبارتونو کې ګډوډواله شروع کې کله اکابر خپل اکابر په منځ کې تضادات ثابته اے پته دینه لګي په کم کم طرف رواني عبادت ولا دلایل پریک دو او بیا ما ته وی چې پلان کې خبره حجت تقره سابق ولا حجت نه غړي دا نه د حق صفه 19 وي صحابي کا قول و فعل حجت نه ته څنګه تابع پیش کېدل ټول اول د مولانا سبي چې د چې کم دعوه کړي واغه تا ثابت نه کړه ما صرف دا ویلیو چې زه استشفاع عند قبر النبي د دین نفي کوم واغه د ثابتوم او ما درته حکم کې دا خبره کړي و چې زه د سلفونه خیمه غدر ته خیمه د پاتې کا سي طریقې نه مې درته خدا کتاب راغس تا ویلی چې پدې کې چې د بزرګانو یو خبره خو دې دا وکړه چې دغه ځای کې دا د بل چا کتاب د زمیمه ده صفحه 70 کې دی لیکي دا به وګورئ لکه صفحه 70 کې دی لیکي वही बुजुर्गानों बाज मसाइल की तशरीहात तो हमने किताब हाजा की ज़मीमा सवालात व जवाबात में पेश कर दी है ताकि अवाम पर हकीकत आया हो जाए दा पदी की दा ज़मीमा पदी की दाखिल दादी पखपल लिखल एक सबर यो मिनट पदी की बुजुर्गानों सपचार की शेख हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह लिखली दी चिदा किताब मा दावल न तराखिर पूरी कतल जमा सर इत्तेफाक दे पदी की दरमानी पतवा जी बस खबर में देता हूं जी लक सबर हो यार बल खबर दादा چې پدې کې چې د تعویل چې د سفارش خبره نشته دی خو ته ګوره وای بزرگانو हमारे यहाँ लोग कब्रों पर जाकर मरहूम बुजुर्गों से बेलांदी लिखे उन्हें अल्लाह की या सफारिशी बनाने की कोशिश वो भी गोरा हमारे यहाँ लोग कब्रों पर जाकर मरहूम बुजुर्गों से अर्ज मारूज करते हैं उनसे मदद चाहते हैं वलिदासद मता तो नहीं और तावील गोरे कि मसालिक द अकाबिर का मसलक व मशरब ताई पदी की दा खबर नष्ट कदा दी वो खुद जबरदस्ती दी सो कम से इसम मका खुदा किताब लगो गोरा नूर इसम नशे कवले देखी दाली के लिए गोरे जाओ रोज़े अक़दस पर जाकर अर्ज करो कि मेरे पास इकामा नहीं दा अल्लाह तो सवाल लेके दा अल्लाह नबी तो सवाल ले दा दक्का खबर दा दादल पदीजे के रत कई सोई उनसे मदद चाहते उन्हें अल्लाह की या सफारिशी बनाने की कोशिश करते उन्होंने मरहूम बुजुर्गों की सुन लेने को महज मुमकिन नहीं बल्कि अम्र वाक़या मान लिया है ये अफ़आल शिरकिया करते रहते हैं दा अफ़आल शिरकिया कई दागे न बाद लग सबर बल खबर दादा چې دې ماته چې ته د داوین او تخدید زه د داوین نه تخدیدلې دعوه کې ما نه پکړې و او زپاغه ولاړم ته ثابت کا زبستا سره ومنم حکم چې دې ما نه دلګول مې زبې د فقهاو نه پیش کوم تعویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه د شرک فتوا نه دلګولې دا وګوره جی والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم أن نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحد نطلب منهم أن يشفع لنا دې ته لاندې لیکل والمشركون من هؤلاء دا مشرکان دي پتوی در باندې لګولې د الله بندا دی خو ګوره چې دا زما سره مجالس الابرار دی د چا دی بزرګانو دا حنفي عالم دی احمد ابن محمد الرومي الحنفي عالم دی کې د سلی کې ګوره ورته وای بزرګانو وای اما زياره البدعيه زياره بدعيه ستوي وهي زياره القبور لاجل الصلاه عندها والطواف بها بذلك فان اصل هذه زياره البدعيه الشركيه دا بزرګانو دا زیارت بدعي دی شرکی دی ماخوذ منهم وليس بشيء من ذلك مشروعا باتفاق علماء المسلمين دا د علماء مسلمانانو کې یو نه دی نقل ولی اذ لم يفعله رسول رب العالمين دا الله نبی دا نه دی کړي ولا احد من الصحابه دا صحابي نه دی کړي والتابعين وسائر ائمه الدين بل قد انكر الصحابه ما هو دون ذلك صحابه کرام خو په دې باندې رد کړي ان شاء الله اوس درته نور خیمه په دې بل صفه کې پدې کې دې سلی کې بزرګان ګوره وای قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله سوى يستقبل القبلة عند السلام ايضا ولا يستقبل القبر چې قبر لزی کنه نو قبله ته مخکې قبر ته نه مخکې بیا لیکي وقال غير لا يستقبل القبر عند الدعاء بل قال انه يستقبل قبلة وقت الدعاء په اخر کې لیکي وای بزرګانو فان الدعاء عباده دعاء عبادت كما ثبت بالحديث المرفوع ان الدعاء هو العباده والسلف الصالح من الصحابه والتابعين جعلوا العباده خاصه لله عبادت خالص د الله د پر ګرځول ولم يفعلوا عند القبور شيئا منها پدې کې هیڅ یو شی اجازه نه کړي ده بل خبره تا دا وکړه وختي چې بزرګانو د الله نبی چې دینو تعویل چې د الله نبی دا خو داغه د مرګ نه بعد د شفاعت سوال لنه د الله د نبی نه مخکې انبیای کرام تیروتلی کنه بل خبره دا زدا ویم کدا خبره جایز وي د الله د نبی نه په صحیح حدیث کې په یو طریقې سره ثابت پیدا ثابت نه ده
بل خبره دا چې تا چې کوم بلال ابن الحارث مزنی واقعه پیش کړ دی خو ته وګوره مليانو دې کې بزرګانو دا زما سره دا څوک دی ګلدستې توحید څوک دی ستا استاد دی شیخ سرفراز صفدر صاحب زبان به زمای جواب بستا د مشر ان شاء الله العزیز سلی کې ګوره वही एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत बिलाल इब्न हारिस मुज़नी ने क़ासाली में या मोहम्मद कहा था वगैरह वगैरह यानी कि वही कामिल इब्न आदि पाई के लिए वही जवाब के लिए कि वही कामिल इब्न आदि चौथी दर्जे किताबों में है और इस तबक़े के बारे में हज़रात मुहद्दिसीन का फैसला ये है कि ए अहादीस काबिल एतमाद नेस्तन कि दर अक़ीदा या अमल बयाना तमस्सुक कर शवत लिखली दी वही दी कि दास रिवायतों ने सही नश्ता कि अगर काबिल एतमाद दी दपार द अक़ीदे व द अमल पदी के लिखली मगर उसूल हदीस की रूह से इस तबक़े की कोई हदीस सनदन सही साबित हो तो इसके सेहत में कोई कलाम नहीं आखिर की दा खबरों कर दागे कबल दा वेली दी چې د دې روایتونو په عقیده او په عمل کې پکار ناراضي څوک وي دغه روایت راغستره چا ګلدستې توحید کې ستا استاد دی او بیا ګوره دا شیخ حسین علي صاحب دی دا استاد استاد دی دې په کې سلی کې ګوره جی او دا څه دا تفسیر به نظیر تاوی تحریرات حدیث کې هغه املا ده استاد مشرم لیکلی او دا په دې کې درته اوس صفحه درته خیم چې دا د شیخ حسین علي صاحب خپل تفسیر دی اوس به حواله در کوم ان شاء الله العزیز په دې کې سلی کې وګورئ کې جی فالجواب ان هذا ليس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب دا دی چې دا کوم کس دې پیش کړه صحابي د الله د نبی نه دی بل هو مجهول الحال ومجهول الاسم دا مجهول الحال دی مجهول الاسم دی واسناده غير معلوم الصحه دې سند چې په اعتبار د صحت سره غیر معلوم دی په اخر کې سلی کی فالجواب في سند روایتي سيف بن عمرو الزبي اجمع ولا زوفي د په زوب باندې اجماع ده او بیا سلی کې وتهم بالزندقه زندقه ویل شي او زندقه ویل شي دا پرون موږ پس کې لغت کتاب کې وکتل نو د دې خبره ثابت شو د آیات ساته چې تفسیر به نظیر کې پدې باندې درلدا قول کو استاد چې د دې حدیث پدې راوي په زوب باندې اجماع ده دا غینه بعد بزرګانو دا حدیث دم راغی سره جلاء العینین والا دې سلی کې وهذا اسناد ضعیف سند ضعیف دی مناسب اوس ګوره بزرګانو تا ویلو چې بزرګانو ته ویلو چې د صحابه دا عملو زویمه د حضرت عمر رضی الله عنه عمل ته ګوره دا زما سره بخاری شریف دی دا اصح الكتب بعد كتاب الله البخاري بخاري شريف میں در تخیم سوی ګوره جی دا حدیث دی عن انس ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما بشمر حدیث پیش کو زیدته دغه کوم هم نه حسابو مې درته هم نه ورنما چې کوم خپل حساب کړی باقي سره د سوال لسم بن لسم نمبر جوړي سلك عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وكان اذا قحطوا استسقى بالعباس كله چې بقحت راغلی و استسقاء په حضرت عباس باندې کوله يسلكي فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون یک ګوره بزرګانو خبره راته خو دا د الله د نبی وخلاړو د الله نبی وفات شو ته یو خبره دا وکړه چې بزرګانو په ژوند کې چې د الله نبی راتل شرک نه د مرګ نه بعد شرک بزرګانو مخ تاسو ته اول چې تاسو حیات دنیوي منئ هغه ځکه خو چې ته حیات دنیوي راتل نه کول نه هغه اخر خپل خبرې لراغله مونږ چې درته ویل چې حیات دنیوي منئ دا غي لوازمات منئ هغه لدینن مکمل ځان را ورسو اوس خبره ده د بزرګانو دی حدیث کې دا خبره راغله چې حضرت عمر رضی الله عنه وی حضرت عمر رضی الله عنه با استسقاء په حضرت عباس رضی الله عنه باندې کوله د دې ځکه راغلل دې ځنه یو خبره ثابتومه یو خدای کې توسل به ذات النبی باندې مرد دی دیم په دې کې په استشفاء د قبر النبی او استغفار او په دعا او په پکار باندې مرد دی څنګه ولی هغه ته ضرورت د باران دراتللو هغه ته ضرورت د قحط ختمېدلو نو دا غي د پاره حضرت عمر رضی الله عنه دا سندې کړي چې زمد الله د نبی قبر خواله او التب دعاءکم حضرت عباس راغختو او حضرت عباس راغخته نو ایکم توسل بذات العباس نه ده موږ درته ځخېما هغه ته موږ له دعا غواړه اول راک فتح الباری کی دا دلی کی ګوره وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس ان عمر استسقى بالمصلى فقال للعباس حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عباس ته تسوي قم فاستسقي فاسجي فمن له استسقاء د پاره سو دعا غواړه فقام العباس حضرت عباس ته فاسد او دعا غوښته دی خو ګوره دا زما سره فیض الباری دا علامه انور شاه کشمیری سے فرمایي وليس في توسل المعهود الذي يكون بالغائب حتى لا يكون به شعورا اصلا اوس ګوره جی بل فی توسل السلف زما د مخ کې زم قابل استدلال نه دی ما مخ کې د حدیث نه خپل استدلال کړل بل فی توسل السلف دی کې توسل د سلف دی هغه څنګه ای یقدم رجلا ذا وجاهه عند الله ويأمره ان يدعو لهم ثم يحيل عليه في دعائه كما فعل بالعباس
بیاسلی کی ولو کان فی توسل المتاخرین لمحتاج الى اذهاب العباس کپدې کې توسل د متاخرین وې نو دیو له بیا عباس نو ته تک ته ضرورت نه وغی ځان سره بوتو ته ضرورت نه ولکفا لهم التوسل بنبي بعد وفاته فرق دیو کو لک صبر یوم منک دیو فرق کو بیاسلی کی وهذا النحو جائز عند المتاخرين ومنع منه حافظ ابن تيميه دا د متاخرین ثبوت ته ما د سلفونه راته وخایا د قران نه نشو خو ګوره ما ته دا ویلو چې ته استشفاء عند قبر النبي ثابت دی په قران کې یو لفظ خو په دې ځای در سره منم په حدیثو کې وخت در سره منم د صحابینه وخت در سره منم امام ابو حنیفه وخت در سره منم نشي ثابتول بس دا غینه بعد چې بزرګانو رحیم مولوی صاحب سلور تر نو والا او تر اوسه پورې خپل دعوی تر سره راغلی هم نه دی چې ټچ کی دا مناظره به خلک اوري کله توسل ته ځي کله عباراتو کې خپلو مشرانو عباراتو کې تضادات ثابتوي کله یو طرف ته اوس چې دا توسل عبارت پرې شروع کړه دیو ته مې ویل پرې د ټایم خو بس ډکوي نو که دغه نه کوي خو بیا به جګړه کوي پرېږده چې کوي دویم نمبر هغه فاتحه که طریقې بیا راواغېستل چې مونږ پرې درې ځل جواب وکړو چې یاره دوکې نه کار مه اخله او بیا چې هغه عبارت یې ووایو نو هغې کې هم دغه خبره چې عامو قبرونو له راتلل عرض معروض کول رسول الله وسلم او د عامو اماتو قبرونو کې ځمکې اسمان فرق شته منصب ستا مشرانو کړی دی دویم نمبر مجالس الابرار یې پیش کړله ګوره پته ورشي دی ولم لیکل دوړ کې فرق درسته پیش کوم دویم مجالس الابرار یې مجهول سړی دی مجالس الابرار ورته تر اوسه پورې پته نه لګېږي مجهول خلک مه راوچوته وه بیا وایي هغه وایي چېرې دا د صحابو نه دی ثابت تابعین نو زه قرآن حدیث تابعین ته به مسلسل پیش کوم پته نه لګي دا تا ته ولې نه ښکارېږي بیا وایي دعا عبادت دی ګوره دا خبره ما بار بار وکړله چې دعا څنګه چې ژوندو ته توسل یې فعلي هغه ته ویل ماله دعا وکړه رسول الله صلی خپل خبر مبارک کې حیات ته هغه تر دعا درخواست کول دغه په دې معنی سره عبارت د الله نه دعا غوښتل د دعا د رسول الله صلی الله غوښتل نه دي د جل نه کار ما اخله بیا وایي عقیده د دین نه ثابت ما مخکې لیکلي دي چې دا مستحب مستحسن عمل دی هغه ته موږ ضروري واجب عقیدې په درجه کې نه ګرو بیا په تحریرات حدیث باره کې ویل چې دا خو املایي دی مولوي صاحب دا د مولانا حسین علي صاحب رحمه الله د ژوند اخرنی کتاب دی دا هغه مخکینی کتابونو په سره منسوخ ګڼلی شي د ژوند او زندګۍ اخرنی کتاب دی بیا د هغې نه پس دویم مولوي صاحب راغی وایي بخاري شریف دا ستا مشر په دې باندې مستقل کتاب لیکلی وہ یہ بخاری امام بخاری نے نہیں کسی کنجر نے لکھا استا مشر ہوئی بیر دینا پس دار آگے استا ندائی حق دی جل نمبر 1 دے صفحہ 578 دیو دا مڑو بارے کیوں اپنے دوستوں سے ملاقاتی کرتے اس عالم برزخ کے اسمان زمین اور جنت میں جہاں جی چاہے جاتی ہے اور اپنے ساتھوں کی یاراوری کرتی ہے دستا مشران لکھی پا مونگ من الزام ملکا ہوا بیر دینا پس دا اقامت البرحان والا بھی فتح الباری کو رسل معتبر نہ دے دستا مکو فیض الباری تیرے رسل پیش کے فیض الباری بارک دینا پس بے دیر آگئے وہی مجهول الحال لے پلان کے ما التوازی ہوئے لا جسے پتے باس نکو ما زکدہ عمر فاروق رضی اللہ تایید ورتا حاصل خلیفہ راشد صحابہ کرام باقی کی برتس در وخیمہ بہرحال بیا ته په حدیث باندې جرح طرف تراتلو ما یو راوی خود چې بخاری راوی دی دا غینه پس د حدیث ثابت نه راو ضعیف دی دا جرح مبهم دا رجب کی کېده و مولوی او بیا ما دام ویلی و چې به یو حدیث په سند کې معمولی زو پرام شي نقصان نه رسي ځکه اتفاقی ضابطه ده لسو کتابونو په حواله سره کې ټیم را ترکه ټیم ودرې شي درته پیش کما چې په مستحب بلکې ندای حق هم لیکل دي چې په مستحباتو کې ضعیف حدیث هم کافی دی اول خو د بخاری په سند سره دی ضعیف دین الحمدلله دینه بس رزم یو لسم نمبر دلیل دا زما سره ابن کثیر دی جل نمبر صفحه نمبر د 778 دی وی ام د قیاد دل وقت ذکر جماعت منهم الشیخ ابو منصور الصبافی اے پورے جماعت نقل کړه یو کس نه په کتاب الحکایه المشهوره عن العدوی قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول سمعت يقول ولو انهم ظلمون بهم جاءوك الى اخره وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك الى ربي ریشو زرا غلم تا شفاعت درخواست کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر باندې وای دا مشهور دی دا ټول لیکلی دي دا مشهور دی ریاض باقی باس مکوا دین پس لازم امام مالک رحمه الله امام مالک رحمه الله نو مواغ سوی چا نه دی نقل دا زماس امام ابو حنیفه قول مجالس الابرار ولا مجهول سړی نو کور چرته سند نشته دا شفاء د قاضی ایاز رحم الله دا صفحه 251 دا امام مالک رحم الله مناظره نقل کې په سند سره د امیر المؤمنین جعفر سره د باس شروع دی ورته وی لا ترفع صوتك في هذا المسجد في هذا دا ستا استاد نیکو وسیله د قیامت پر بل استقبله بلکہ تمخ کریتا واستشفع به فیشفعه الله تعالی بلکہ شفاعت درخواستوں کے نبی علیہ السلام تا اللہ تبستا شفاعت کی ولی قال اللہ تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم دا پورا په سند سره نقل به سند خبرې ما نقل کوا مناظره د امام مالک رحم الله ور باندې شوی دا پولیس بو د دین پس راځو
دلایل ګڼ دي زه فقهاو ته هم راځم چې بیا چیرې فقها نه وو دا زما سره اول نمبر فتح القدیر دی جلد نمبر 3 دی صفحه 169 دا احناف معتبر کتاب دی بیا وایي چې قبر مبارک ته راشي ثم يسأل النبي صلی الله علیه وسلم شفاعه بیا به نبی علیه السلام ته شفاعت درخواست وکړي چرته قبر خواته پنځپیریان وایي شرک دی فیقول یا رسول الله اسألک الشفاعه یا رسول الله اسألک الشفاعه نبی علیه السلام خواته به راشي شفاعت سوال به وکړي زما لپاره دعا وکړي چې زه په دین اسلام باندې وفات شم دا مولوي صاحب دویم نمبر عالمگیر 500 علماء احناف فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 دے صفحہ نمبر 266 دا دے وی فیقول السلام علیکم یا رسول من فلان ابن فلان خپل بم ذکر کی به چورته چا ویلی اے د الله رسول الله پتا باندې سلام پلان کې زوی پلان کې طرفنا اگے شفاعت کو یستشفع بک الی ربک فاشفع له ولجميع المسلمين هغه د بار د شفاعت سوال وکړو د ټول مسلمانانو د 500 علماء احناف استاد مجهول کتابونو نه دریم نمبر مولوی صاحب دا مجموع الانهور د احناف معتبر کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 دی وی طریقہ ذکر کوي بیا بو السلام علیکم یا رسول الله اسالک الشفاعه الکبرى اے د الله رسول شفاعت کبرى سول زمانه پر الله نه شفاعت وکړه دا مولوی صاحب مخ کې راځو صفحہ نمبر 208 دا کتاب الاسکار امام نووي رحمه الله فيتوسل بفقن واستشفع به الى ربه سبحانه بیا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شفاعت درخواست کی دا شافعی المسلک المغنی لابن قدامه حنبلی جلد 5 صفحہ 214 کې لیکي صفحہ 200 بیا به ولو انهم ظلموا دا وقد اتيت مستغفرا من ذنوب بیا نبی اسلام روزي مبارک تور شفاعت درخواست بو کی دا شفاء وفاء الوفا ده ابو منصور کرمانی د حنفیو جلد 4 صفحہ نمبر 225 کې دی وقال منصور من خلفين كان احد او صاحب تبلیغ التسلیح چار تر سلام درخواست کړ نبی اسلام روزي مبارک ته ورسو هو السلام علیکم یا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمه والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبر هغه شفاعت درخواست کړ ته ورله شفاعت وکړه دغه رنګ د شفاء او استقام د دې سبب نمبر 208 ان كان احد او صاحب تبلیغ السلام تقول السلام علیکم یا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمه والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبر شفاعت درخواست کړو دومره فقهاو ته پته نه لګیږي پنځپیرانو ته پته لګیږي چې دا شرک دی دا ما ثبت به سنت د شیخ عبد الله صبري مولا د موي چې قبر خواته براشي شفاعت درخواست به وي قد جئنا يا رسول الله ظالمين مستكبرين لذنوبهم مونږ بخبل ځان باندې ظلم کې ستا قبر خو فشفع لمن جاءك ظالما بیا بر شفاعت درخواست کی پوره دا خبره بنقل کی دا مراقل الفلاح شرد نور اللذا سب 432 دا په معتبر ترین کتاب دی موي په صفحه نمبر 432 باندې وي التبراش وي السلام عليكم يا رسول الله من فلان من فلان يتشفع بك الى ربك فاشفع له وللمسلمين اے د الله پیغمبر د شفاعت درخواست کوي تر هغه لپاره سفارش درخواست وکړه او د پوره امت د لپاره موږ زرا زم علماء دیوبند ته مونږ سیو دا خو فقهای کوم لس حواله نورم پیش کولای شمه خو د ټیم په مطابقت سره لس ما پیش لدینه پس علماء دیوبند ته تسکین الصدور دا هغه کتاب دی چې په دې تمام اکابرین دیوبند په دې باندې تقریرات کړي دي مولانا حسین احمد مدنی د ټول پکې دي کم کتاب په مجهول کتاب دغه حواله خود را مولانا مدنی سے پڑھی تقریر کی تمام اکابر دے سے لکھی چور کیا نبی وسلم کے قبر مبارک کا علم تواتر سے ثابت ہے اس لیے آپ کے قبر کے پاس حاضر ہو کر یہ کہنا کہ حضرت آپ میرے مغفرت کی شفاعت فرمائیں جائز اور درست ہے دے تمام اکابرین علماء دیوبند اجماع دویم نمبر ابی حیات مخکمہ دا عبارت پیش کو صفحہ نمبر 52 باندې زما استاد سند دے فتاوی رشیدیہ دا دے وہی قبر خواہ ترادل دو تیسری کی قبر کے بعد جا کر کے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالی میرا کام کر دے اس میں اختلاف ہے پدی کی اختلاف دے چام موت تراتل سترے کنا مگر انبیاء کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں انبیاء پر سما کرے چا اختلاف نشترے انبیاء قبروں تورتل دعا درخواست کول پدی کی اس سے اختلاف نشترے دا مسائل ربط قاسمی جلد 5 صفحہ 338 سے مشہور معتبر صفحہ نمبر 338 دے مو اس کے بعد کے سلام کو جس نے اپنے اس کے بعد اس کا سلام پہنچایا جائے جس نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اس کے لیے یوں کہنا چاہیے السلام علیکم یا رسول من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک فاشفع له ولجميع المؤمنین یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں کی جانب سے سلام ہو وہ آپ کے پروردگار کے بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہے پس اس کے اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائے دغس یو کتاب پر احناف پر فقهاء را واخله چې قبر ته ورتلل د زیارت په وخت کې هغه شفاعت درخواست کول شرط دی بسم الله وکړه شل والمکوا دا معرف القرآن مفتی شفیع سے مخکمه د عبارت پیش کوم نشي دغه رنګي نشر الطیب د مولانا تانوی سے مولا هغه وی قبر خواہ تبور سے شفاعت درخواست وو کې بیا روایت نقل کی اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا صحابہ یا تابعین چا نکیر نہ دے کله پس حجت سو الاو سنن دے مولی سے دیم وی فثبت ان حکم الاتي بغل بیا وی فینبغي لمن ظلم اے پکار دی مناسب دی چې چا بزان باندې ظلم کړي یزور قبر او زیارت وکړه قبر داغي او د مغفرت دعا وکړي نبی رسول الله دعا د مغفرت وکړي زما واست خبره په توسل کې نه ده
او زما ستا خبر په استشفاء کې ده ما خو تا د پاول سر کې ویل چې د دې جواب را لرا کې دا سوال بیا تاسو نه کو په دې ځکه کې تا استشفاء د توسل قسم ګرځول استشفاء د توسل قسم ګرځول ته څنګه دا خبره کې بیا د فاتحه کا صحیح طریقه باندې خبرو کده ماته چې دا د کتاب نه چاغه مو ته پیش کړ چې زمیمه پکې داخله نو دا غي صحیح جواب ور سره نو بیا بوسو کې وبوتلی بیا وای چې د دعا درخواست دا دعا نه دا کومه فلسفه ده مولوی سي سړي د قبر خواله لړ شي ماته مال دعا وکا قبر خواته لړ شي هغه ته وجیزستانه دعا غواړم دلته وجیز ما سره اقامه نشته وجید دا دعا نه ده وای دا د الله نه دعا ده کوم اصول دي خاجي بیا بل خبره ده چې تا چې کوم دغه ولا روایت پیش کړو مخکې دغه عربي غو واقعي پیش کړي و د مخکې واقعا کې بای کې راوی د مسلم ابن کیسان غزیب ته دغه څه قواله ماته ثابت کا بیا چې د بل د امام مالک دا قول دی پیش کو نو پاغي کې ځان لچره راکا کتاب خدای پدې کې دې پدې باندې په دوه طریقو باندې جرح کوي اول دا ويقول في خلل من وجوه اول ان هذه الروايه ليس لها سند فلا يعتمد عليها پدې باندې رد کو تاویل چې دا دغه غیر مقلد دي زم چې تاسو لراشي استاد مشه سرپرست صفدر دي په مخه سکی حواله ته پیش کوي دا یو حواله چې هغه ژوندې مړ پامې درک شور سن مې برابر ور یک سای دغه حواله د غیر مقلد د استاد مشه راول ځانته حواله پیش کوي ماته غیر مقلد دي چې په کور د لګزاري کوي غیر مقلد دي چې تصدیق ته سره کوي وای زما رور دي دا غینه باز خبره کوم چې تاسو چې نه د حق دا کوم خبره کړې ده نو اغه دا خبره کړې ده چې هغه چې کوم احادیثو کې ثابتي چې د شهید روح چې هغه په جنت کې کم ځای کې ګرځيږي هغه ته اجازه ته قول دا غي ده بل خبر دا چې تاویل فیض الباری قول معتبر نه دی ول نه دی معتبر فیض الباری قول معتبر دی هغه په خبره کې یو قول ته هغه څه کړي ده نسبت کړي باقی د فیض الباری چې کوم قول دی زما سر په دې مسله کې هغه د هغه مطابق زما سره سوالجات خو ټیم نشته چې زه ته وکم چې هغه زما سره موافق دی او د علماء دیوبند سره موافق دی نور علماء سره موافق واغه خطونه جمع شوی دي او هغه چې دی علماء راخستي دي بل خبره ته ماته دا وکړه چې تاوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دا وګوره بزرګه بس لګ ماته خاموشي تعبیر د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی دا سماع الموتى دا 251 صفحه ستاد مشر کتاب د سلکی او عند القبر مردا کو نبی نه مردا کو بسلسله دعا سپارشی بنانا دونوں صورت درست ہے واه واجی په خپل د فتوا لګولې وزو په کې سنوم په خپل مشر د فتوا لګولې دا او دا نه دا نوٹ ساسو نه چالي کله مال چاره لګل او په دې کې هم تعالی کړي دا غیر اولا خبره دا استاد مشر دا کړی هغه صحیح ده درسته برابر ده او تاور باندې اوس فتوا لګوله نو استاد مشر خود دې قائل له بل غور دې خوجی تا د شیخ حسین علی صاحب قول دی بیانو دا دغه تسکین الصدور د دې خو ګوره جی دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے گورا صاحب قبر کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے زما اقامه نشته جی صحیح شو جی خوا قبر کے پاس کہے یا قبر سے دور بدی معنی فتوا لگولے بیالی کی اور یہی وہ صورت ہے جس کو ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی نے تفسیر بے نظیر میں زچ کم حوالے پیش کوم تفسیر بے نظیر بحوالہ حافظ ابن تیمیہ نقل کیا ہے وہ لوگ جو انبیاء و صالحین کو بعد موت کے نزدیک سے پکارتے ہیں وہ بھی مشرک ہے استاد مشرد کتاب میں حوالہ پیش کرا دی ہو سگو رجی دا زمان سر بل کتاب دے تفسیر بے نظیر پدی کی صفحہ نمبر 130 کی لکھی گورے فهذه الشفاعة التي اثبتها المشركون یعنی وكذلك قصدوا قبورهم قالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا یعنی وهذه شفاعة ابطلها الله ورسوله دا شفاعت د الله او د الله نبی هغه باطل ګرځول او دا دي سوي خبر نه ده دا پدی سماع الموتى کی بیا شیخ سرفراز صاحب د 63 صفحه کی لکھی گورے قبور سیس طور پر دعا کرنا کہ صاحب قبر اس طرح میرا کام کر تو یہ حرام اور شرک بالاتفاق ہے لکھی ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب عقیدہ لکھ لی دی اور تفسیر بے نظیر کی تحریر فرماتے کہ وہ لوگ جو انبیاء و صالحین بعد موت تعویل قبر تعویل گور تعویل چی د مرگ نہ مخ کے د مرگ نہ بعد دے مینس کے فرق نشتے دے سوئی بعد موت کی نزدیک سے پکارتے وہ مشرک ہے دای داغینه نقل کړی دی وای دا مشرک دی دا حواله جات شته زر تویم دا نور نه کزما ګیله و خیر دی خو تعالی خدا نه د پکار هغه علما به ګوره په دې باندې وبخي هغه وای چې ستا خو د دې په نسبت باندې دغه په نسبت ستا گزاره وا خو دې مسله کې زما په نسبت باندې خویدلې خپل بدر باندې بد وای نور بدر باندې بد وای د مشرانو د کتابونو د پیش کوم استاد د کتاب نه پیش کوم دا منل غواړي بل خبره دی دا وای ګوره زمون یو عالم هغه موږ د جماعت نه وستل او د نقصانات لوجي دی هغه په ما باندې راتړي خاصه دا وکي دا د ستا شیخ د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دی خو ګوره دی په دې عمدۃ النظر کې سلی کې 99 صفحه دا وای حفاظ حدیث نے بخاری کے 110 احادیث پر تنقید کی ہے اور
मुस्लिम की 130 हदीस पर तनकीद की है और तन्हा बुखारी की 78 है और मुस्लिम की 20 है और 20 मुस्लिम की 100 है और 20 दोनों की मुश्तरक है। जेम चिस्ताग पर बुखारी बांधे पर मुस्लिम पर रावियानों पे 130 140 रावियानों बांधे जरह की पे 130 हदीस जरह की वही जिदा शेखुल इस्लाम दे और चिजमागा पेश की वदा मुनकर हदीस दे ढेर अजीब फलसफा दी जोड़ा कड़े दा دا جبور بزرگا دا ازالت الرد دے چا کتاب دے دستاد مشر دا شیخ سرفراز صفدر سے کتاب سے لکھی وہ یہ حدیث بخاری شریف میں 3 دفعہ مذکور ہے اور تینوں جگہوں میں اس کا ذوب ثابت ہے نو جستاغ پہ جرح کی استاغ و تضعیف ہوئی وہ جدا شیخ الاسلام دے امام اهل السنت دے زماغ منکر حدیث وہ رو بدی په یو کور کې جمع کړی دي د الله بندا بل خبر دادا چې تاسو به خضر سے باندې یو ځل جرح کړی واغه د صحابه پرد کې د بازي دغه چې د شیعاګانو احادیث باندې جرح کول تاغي تبدوي د توفه اهل سنت د مولانا عبدالشکور ستا مشر دی دی کې لیکي شیعوں نے قرآن کے مخالف روایت کو کس طرح سلیقل ہر جان بنا دیا ہے په دې کې بزرګانو د شیعاګانو په مختلف روایتونو راغلي سری پای باندې جرح کوي په کوم چې تاغي باندې لعن او طعن کو عقبان دی کلام کوي تکلم به کوي ضعیف ورته وي ډیر زیات وخت اخلي کنه دا مې درته پیش کړی وي بل خبر دارا چې تا یو ځل ویلو چې صحت د سند د نه مستلزمه صحت د متن په دې تا علامه خضر حیات بکروی صاحب ته منکر حدیث وي دا ستاده مشر په دې توپه بس چلو زه دا وځه ته نه راخو چلو صحیح شو دا غینه بعد ګوره تا ویل چې د امام ابو حنیفه قول وخیا دا فتاوا شاه محمد اسحاق دهلوی دا او دی باندې چې دا ترجمه او تحقیق تخریج دا مفتی ضیاء الرحمن ذاکر صاحب کړی دی یو معتبر عالم دی سلی کې ګوره وای بزرگانو و ان دعاءهم وطلب الشفاعه منهم في هذه الحال يبزي للشرك دا بزرگانو مبزید الشرك تبیا ګوره جی واما دعاء الرسول وطلب الحوائج من وطلب شفاعته عند قبره وبعد موته بيالك فهذا من افعال المشركين بيسلك لم يفعله احد من السلف یو سلف کی یو تندا نه کړي ولو كان قصد الدعاء عند قبره مشروعا کدا شی مشروع لفعله الصحابه صحابه وکړو تابعین وکړو په صحیح روایتونو کې دا ثابت نه ده اولان دي لکی وای دا د یو امام د ایمون نه دی نقل د یو امام د ایمون نه دی نقل دا خلک اسه وای او دی خو ګوره جی دا زما سره تفسیر ماجدی دی په دې کې دی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله د دې آیت تحت لاندې لیکي وای بزرګان بعض خلک چې د بزرګان دین کې استعانت انبیاء اولیاء استغاثه جایز رکھا ہے بیا په اخر کې لیکي جی وای دا وسیله دا چې دی په دې معنی باندې هغه سره چې هغه د ذریعہ وای اور ایسی شدید و پاش غلطیاں نادر کثیر الوقوع ہے دا سی غلطیاں دا سدی دا پاهش غلطیاں دي نادر نه دي دا کثیر الوقوع دي دا غینه با سلی ګوره وای بزرگان و اما اذا كان المطلوب من ميتا او غائبا چرته مطلوب سړی کوي هغه یو شی د چانه طلب کوي او مطلوب هغه د میت نه یا د غائب نه میت پکې راغی نو بیا سلی کی وای کسی عالم کو به شک نہیں کہ یہ بدعت ہے وای بزرگان هیڅ چا د بدی کې شک نشته چې دا بدعت ہے بیا لیکي کوئی امام سے اس بارے میں کچھ نقل نہیں اس امام نے د بارے کې صحیح نقل نه دا علماء دیوبند نه دي بیا په اخر کې بزرگان زدا ویم ګوره صحیح البخاری نه درته دا پیش کوم تا چې دا قول کو چې بزرگانو قبر خالت لشي او د قبر نه دعا غوښته شي طلب د شفاعت کول شي دا زما سره صحیح البخاری دا ګوره حدیث ته ګوره استدلال ته ګوره عن محمد ابن جبير ابن مطعم النبي قالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم یو خذ النبي صلى الله عليه وسلم لراغله فامرها ان ترجع اليه نبی صلی الله علیه وسلم ورته جی ما تبلغ اخبار راشي قالت غيوتي ارايت ان جئت بخبر الله كيد الله نبي كزراشم ولما جئت زتاونم سم مقصد كانها تقول الموت امام بخاری ته چته مماتي ونه او دارنګ دي صحابي ته مماتي ونه او خزه ته مماتي ونه خبره پوښي كانها تقول الموت وای چې هغه وی چې اراده دا و چې زراشم ته وفات شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم وتدا نه چې زما قبر خاله براشي نبی صلی الله علیه وسلم وتدا نه زمانه با د دې شي طلب کې د دې شي طلب کې سي ورته وی علم تجديني فاتي ابا بکر کتراغله او زنو من ابو بکر لبراشي دا زما د پر د الله د نبی د صحیح حدیث نه خبره راغله او دا منل غواړي بل ګوره دا زما سره بل حدیث دی پدې کې 15 سندونه دي دې کې لیکي بزرګان اول د وحدان صاحب د مناظره بخپل ملګری اول تاخير اوري وحدان صاحب کله یو سټیشن بدلای کله بل سټیشن خو د سره نه دی معلوم کله په توسل ورزي کله په استشفاء هغه ته نه راځي کله خضر صاحب دا ویلي پلان کې دا ویلي هغه ته صحابه دفاع کول دغه ټول قصه په دې وخت ټکه کړله بیا دا غینه پس هغه اقامي خبره بار لس پیری مونږ دغه وضاحت کو صرف د جل نه کار اخلي بیر دینه پس راځي
وای کته غیر مقلد پیش کې حسیني اسلام مشران کې استدلال کړ زما مشرانو کوم ځکه شیخ صفدر صفدر صاحب زه په زیره تایید د پاره نقل کړي ته په بخیر استدلال بنیاد دغه چې دا سره ثابت نه دا نه قران دی نه حدیث دی نه زموږ مذهب کتاب دی د تایید د پاره بشکره غیر مقلد په خلاف راوړه د بل سره پاره تایید کړو استدلال بنیاد په موږ د وابي کې غیر مقلد کې مدلتي بیا وین د حق قسمه کنيشت اسمه کې الفاظ پکې ما خو د ټیم باندې چې به درته وخېما بیا فیض الباری ماته چاغوي د سره معتبر نه ده بیا رشیدی تر وې دا نقول ما پجبرانو خلاف چې په قران کې خبر رااله دی قران تم نوز بالله محفوظ نه وای دی کې بم بیا هغه ورو چلاسی بابا چې وفات شو هغه قران کې هم غلطیاں دي هغه شیخ اشاعت والا یو کسور باندې لیکل کړو مونږ پیج نه راغستیو بیا دا خبره په تالیفات رشیدیه کې هم د مولوی صاحب یو شل کتابونه مې د علماء دیوبند نور په صرف دغه مې نه پیش کړل بیا دینه پس دی راځي وای ما ته وای دی ګډوډ عبارت ټول پیش کړل مونږ صاحب عبارت بری خلک ور کړی یو عبارت دلته صفائی کوو مونږ صاحب ټیم خلی کړی یو عبارت کې مستمو دانشتره بیا ما ته وای تا خو گزاره کوله دا نورونه گزاره حال کړ مونږ صاحب ما تم تاو بلال کې ډېر پرخ کړې دوه وخت نن ختم کو رک دی کو څنګه چې راغره موضوع سیس پته لګی د سیستم نه لګی درا ادینه پس وای احمد سعید صاحب یو هغه ته پیش کې مونږ د جماعت نه وستلو اے مولوی صاحب دې بیا د بیانو د وجه نه وسته خاص کم جهان پاک کې لیکي مولانا احمد سعید خان کو کسی فقہی مسئلے میں اختلاف کی بنا پر نہیں بلکہ اشاعت التوحید پاکستان کی دستور سے انحراف کے جرم میں جماعت سے خارج کرنے کا پیش کله چې ستاره مشرانو توحید شروع کو دویم وای په بخاری خو پلان کې په راویانو جره کړی دا اے پراوی جره کول جدا خبره دا واغه امام بخاری ته کنجر وای نعوذ بالله و یہ کسی کنجر نے لکھے ته پدې کې فرق نه چکوله کنزل ورته کوي سره دینه پس راځي و امام اعظم ابو حنیفه رحمه به سند قول راو چتر مذهب د کتاب نه راوخله په سند سره قول امام ابو حنیفه مولا ذکر ک مو مانګه ایران پدې ذکر در کو بیا التم د طلب الحوائج الفاظ دي طلب الحوائج موږ نه یو قائل الته د لرین الفاظ پکې راغم دي پکې وخړو بیا په اخر کې د بخاری حدیث سره زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته خطابت په خپل جمعات کې کوي دا ستاره خطابت زینه ده دلته الحمدلله د علماء دیوبند روحاني بچو مخ ته ناسي هغه ورته د یو حاجت د طلب د پر زنانه راغلی و ول د الله رسول کې تاسو نه عمر فاروق او بکر صدیق تر ځکه زما به خلیفہ اول باغوي نو طلب د یو سیز ما تحت الاسباب هغه کول خو شرک نه ده هغه کول خو جایز دي نبی صلی الله علیه وسلم ته باندې پس هغه تراشه پاکي خدا نو کنه چې سره دعا خبره وای بل سو یو دنیوي حاجت خبره او بریز باندې ختم شوه د دینه پس اول خو ما ویل چې زمون یو روایت الحمدلله زویب نشته ټول صحیح دي او لس کتابونه په دغه راوړل د ټیم په دغه پرېګدم تانی د یک سره یو حواله والا جل 1 صفحہ نمبر 713 کی لکھی اور فضائل و مناقب میں واقعی ضعیف احادیث لی جاتی ہے دا مونږ سره درواخله غني حواله بهرحال ما علماء دیوبند پیش کوله و کتابونه پیش کړو اصل الفتاوی جل 4 صفحہ نمبر 566 کې مدد لیکي چې نبی علیہ السلام قبر مبارک ته براشي او التبا فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول نبی علیہ السلام قبر خواته براشي د شفاعت درخواست وکړي اسلام الله شفاعت وکړي دا فضایل حج دی مخکې مې د یو حواله پیش کړی وایو رمونی صاحب دی وای بیا با اور حضور کا وسیلہ پکڑے حضور وسلم سے شفاعت چاہیے کہ حضور وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جب ان کے ذریعے شفاعت چاہی جائے تو حق جل شان قبول فرماوی بیر دین پس اے پخپل سوئی اے فضائل حج والا ناظرین رسالہ صحیح روسیہ بھی درخواست کیا شیخ زکریا صبر مولا درخواست کی اگر اس مبارک وقت میں اس سیاکار کسی کو یاد آئی کہ شوق نبی علیہ السلام روزی مبارک کی طور غلی وہ اسے گناہگار ہوتا رہا شب شیخ الحدیث سے وہی تو السلام علیکم یا رسول اللہ من زکریا بن یحییٰ الکاندہلوی یستشفع بک الی ربک ورتدیوی شیخ زکریا سے کاندہلوی سے بچے اگا پتا تا شفاعت درخواست کے عرض کر دے احسان ہوگا آگا تبلیغیان امستا پر نسبان دی کافر دی اکابرین دیوبند تغس عبارت دین پس رازو خیر الفتاوی جستاو زمان سند دے دی جل نمبر 157 کی ہوئی حضرت وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر یہ عرض کرنا یا رسول اللہ وسلم میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور میرے شفاعت پر مدد اب بھی جائز اور مستحب ہے وسم دا جائز اور مستحب دی دا فتاوی دارالعلوم زکریا مفتی اعظم افریقہ فتاوی دارالعلوم زکریا صفحہ نمبر 500 کی لکھی الجواب آن وسلم سے استشفاء اور تسل جائز ہے علماء دیوبند اس کے قائل ہے سری سری عبارت دین بس اختلاف امت اور صراط مستقیم بریلیت پخلا پہ چل کے 59
ما ته دغه راکو ويره ته ما ته نورونه بدل ښکاري الحمدلله چې کوم څه ثابت ته غمنم چې کوم ثابت نه لري دغه شرکیات او بدعت خلاف يم کل کر ما دا جنډو چته کړي زره افراط تفریط نه پاک یم دی وی په صفحه نمبر 59 باندې اور آن وسلم के रोजा अक़दस पर हाजिर होकर सलात व सलाम पढ़ने और शफाअत की दरखास्त करने का मसला हमारी किताबों में लिखा है और बिया वही उलमाए देवबंद उसे जायज़ बल्कि मुस्तहसन समझता है दा आपके मसालों और काहिल सफ़ा नंबर 167 की लिखी और रोज़े अतर पर हाजिर होकर शफाअत ममनू नहीं फ़ुक़हाए उम्मत ने ज़ियारत नबवी के आदाब में तहरीर फरमाया है संग जमाल सवाल जत फ़ुक़हाए अहनाफ पेश को दा ज़ुब्दतुल मनासिक है बाकी बात पदी को बस दा को महफूज हुई कि नहीं कदाम महफूज नहीं सफ़ा नंबर 250 की दे लिखी और फिर हज़रत सल्लल्लाहु के वसीले से दुआ करो शफाअत चाहे या रसूलल्लाह अस्अलुका शफाअत व अतवस्सलु बिका इलल्लाह फी अन अमूत मुस्लिमन अला मिल्लतिका व सुन्नतिका मौलाना शमन गंगोई खबर ख्वात बवर्षी शफाअत दरखास्त को कि अल्लाह रसूल हमारे पर शफाअत सवाल होगा जिसस्ता पर दिन बांधी वफात शमा दगरंगे दा तहरीरात हदीस हम लिख ली दगरंगे से कुरुश्तवी बाबा ए दर मौलाना हुसैन से कुरुश्तवी बाबा दुआड़ा शेख तोयरी से उस्तादान दी कि हदीस व कुरान सरद मुनक़ती के मुशरिक वर्ते हुए शेख तोयरी सब सनद खत्म को नऊज़ु बिल्लाह दरी काले सागर सागर पादी शवेरे दा मकालात उस्मानी जिल नंबर 2 सफ़ा नंबर 253 में किम लिखी अल्लामा उस्मानी दे वही और तवस्सुल या तलब दुआ और शफाअत को हम हरगिज़ मना नहीं करते उलमाए देवबंद दे मना न कई सिर्फ पचबिरिया नहीं कई फतावा रहीमिया सफ़ा नंबर 155 फिर आनुसलम के वसीले से दुआ करे अपनी शफाअत चाहे और के ए अल्लाह के रसूल मैं आपसे सिफारिश की दरखास्त करता हूँ ए दा फतावा महमूदिया द उलमाए देवबंद मोतबर किताब सफ़ा 357 मौलवी साहब तदी जिल नंबर 1 देम लिखी ए साहिब कब्र आप अल्लाह ताला से हमारी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए वह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों पर हाजिर इस तरह दुआ की दरखास्त तो साबित है आम व मातों के इख्तिलाफ शरे मा तो ये बताओ गैर यौला लिखे इस्लामशर साबित लिखे गैर यौला वो कौन सब जायज़ हुई ख़ुवरन हुई خو ته پاږي کې تضاد څنګه ثابتې ماشومان خبرې کې ادینه پس راځم مولوی صاحب چې کوم آیاتونه پیش کوله نو مولوی صاحب اول نو تاسو عقیده را چې استشفاء شرکیه عقیده را یو قطعي ثبوت قطعي دلیل تر اوسه پورې پیش نکو بیا دویم نمبر څومره دلیل چې تا پیش کړل په دغه کې غیر الله د عبادت ذکر دی قبر د نبی علی السلام ته ورته شفاعت درخواست کول ذکر خو څه اشاره هم پکې رښتره سلورم نمبر کې په دنیوي جن کې نبی علی السلام ته دعا او د شفاعت درخواست کول شرک نه وو نو د وفات نه بعد روزي مبارک ته د حاضرې په کې شفاعت درخواست کول ولې شرک دی خصوصا چې نبی علی السلام تم وجزه حیات ګڼم سلورم نمبر پنځبیران په خپل دغه مدعا باندې هیڅ قسمه دلیل عقلیه نقلی نه لري په خپل ناقص عقل په بنیاد باندې عباراتو کې ګډوډوالی کوي خپل مشرانو کتابونو کې تضادات ثابت کړه د علماء دیوبند کتابونو فقهای احناف قرآن احادیث صحابه تابعین اول د مستحب په تعریف کې راغی پاغي کې مون خطلو دا غینه پس مونږ صاحب ائمه دا ټول مونږ الحمدلله پیش لله ستا سره په یو باندې دلیل په اخیره کې درته بیا وایم دا پرې شیخ صفدر صاحب دلی کې شیخ صفدر صاحب کتاب خو درته ما درو خو کنه قواضی الفاظو کې د علماء دیوبند مسلک اجماعي لیکل دي اوس د په خلاف د یو عبارت راخلی دغه ته استدلال کې دا خالص د دجل نه کار نه اخلي چې سړی په باندې رساله لیکي تر هغه کتاب راخلی دغه عبارت پر دغه کتاب د عقیده په خلاف دغه استدلال کې دا خالص دجل نه دی بهرحال بیا راځم مولوی صاحب ما قرآن پیش کو ما احادیث مبارکه پیش کړل ما د صحابه کرامو عمل پیش کو د علی رضی الله تعالی او د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی د صحابه کرامو اجماع باغی باندې پیش کړل دغه تایید می پیش کو ادینه پس تابعین او تبع تابعین ترالم امام مالک مناظره می پیش کړل رحمه الله بیا می دغه نه پس رالم 500 علماء احناف عالمگیری بیا دغه سره لس فقهای احناف بیا د سره علماء دیوبند 16 حوالجات ما پیش کړل اے مولوی صاحب ستاره کور نن پیش کړل تا ته زما چیلنج دی یو کتاب مسلم یو کتاب چاغه لیکلی قبر خواته راتلل د شفاعت درخواست کول دا شرک دی نور پریک د علماء دیوبند کې مسلم حضرت دغه څه په واضح الفاظو کې وخه څنګه چې ما وخدو دا علماء احناف نه وخه دغه څه په واضح الفاظو کې دا مناظره به خلوري کله وسیلې لذي کله وای خزیر صاحب کو صحابه دفاع غزي کوله څوک به سبا تر پاسې وي بچره انبيي کرامو دفاع کوم قرآن مجید په تر منوس بالله جره شروع کی کنه دا غیب مناسب تعویل کوي تشریح بخاری په حدیث باندې کوم څه د وجنه کې هغه منیر شاکر ستاره ګروپ لګیاو هغه په دې باندې جرح کوله و یره په بخاری کې د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره هغه خودکشي نوذ بالله ثابت کړه روایت بغیر تعویل نه منف دا هغه څه قسمه نو قرآن مجید کې خو لعلک باخر النفس
نفس کلا الله يكونون بیا بردی ته تعویل نه کې قران باندې بچره کې نعوذ بالله یا تبتغي مرضات دا ټول لیکل په دغه سیس باندې تاسو دغه انداز درې انکاری حدیث اور باندې روان دي الله دې درته هدایت وکړي په اخر کې درته وې مولوی صاحب قران مې درته پیش کوې مړه چل ول مکه احادیث مې درته پیش کو وې باندې صحیحین مې درته پیش کړل دریم نمبر د تابعین او تبع علماء دیوبن فقها یې ټول کې پیش کوم مولوی صاحب یو وې باندې انکار مکه عزت پرېږدي په داسې دا خبره کوم جی چې تا چې کم حواله جات د علماو پیش کړل دا زما سره دل کا سرور دی دا ستاسو مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دی کې دی لیکي دی وي خبره واحد چې د بزرګانو هغه ما پیش کو ضعیف او په اعمالو کې معتبر دی اعمال نه خبره د عقیده ده مسله دی د عقیده ده دی کې دی سوی خبره واحد اگر چې کسی خبر واحد اگرچہ کیسی صحیح کیوں نہ ہو اس بات عقیدہ کے لیے ناکافی ہے دا عقیدے دا پار کافی نہ دے خبر واحد بیا لکھی ہوئی خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن علم عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم کے مقابلے میں خبر واحد کا پیش کرنا تو بالکل ناجائز ہے زپدی کی خبر نہ کم خود خبر صرف دا کم عمل جدا شے دے عقیدت بالکل ثابت ہی گی نا صحیح او دا خو ضعیف دی پیش کو دل لگی بیا د نور علماء اقوال پیش کے دا آنکھوں کے ٹنڈک دستا دا مشر کتاب دے جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ عقائد کا اس بات صحیح حدیث سے بھی درست نہیں جبکہ وہ خبر واحد ہو مولوی صاحب کم از کم دا مشران عبارات خودی گورا لگ صبر یو منٹ دا غین باز دا خبر کوم چې دا ګوره دا استابل مشر دی دغه کتاب کې لیکي سماع الموتا کی اور حجت قول و فعل مشایخ سے نہیں ہوتی حجت چې دی هغه د اقوال او د افعال او د مشایخ نه بلکې قول و فعل شارع علیہ السلام اور اقوال مجتهدین سے ہوگی بزرگانو ته خود خپل د مشر د کتابونو نه خبر یو منټ دی هو ګوره جی دا ګل دسته توحید دا سلورم کتاب ساده مشر پیش کوم دی کې سلی کې ګوره جی بریلی مولا ته سوې وی بزرگان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسری کا قول ہم پر واجب نہیں وہ خبر پوچھے بیاسوئی استدلال صرف قرآن کریم اور صحیح حدیث پر بند ہوگی استدلال چکی دا قرآن نہ بلکہ دا صحیح حدیث نہ مادر طویل ټول مناظره دي تمامي مسلمانان واوري دا یو لفظ دي د قرآن په یو آیت کې وخی دا یو لفظ یو حدیث کې وخی دا یو لفظ د صحابي په یو قول کې وخی چې اغه دا فرمایلی د نبی صلی الله علیه وسلم قبر خواله لاړ شه او اغه ته د استشفاء درخواست وکا زما بستا په لاس باندې بیعتی زبستا غلام او نوکر يم کدا درته قرآن حدیث کې دا څه وګوره بل خبر ده ما ته چې تا د شرک حق دغه لګولې و دعوه دې کړې و غدي ثابت نه ما درته ویلو زم منکرم په درجه د قضیه حملیه صلیبه کې او بیا مې درته ویلو چې زه په طریق په دغه چې په جواب د دوام د دایمي مطلقي کې زه حکم په مطلقي عامل لګوم بیا مې ته ویلو یا په وختي مطلقي سره پای کې زما قول دا بزرګانو چې محمول موضوع ثابت نه ده استشفاء عند قبر النبي استشفاء محمول او نبی چې دا موضوع صلی الله علیه وسلم عند قبر النبي دا مقید په دې قید باندې دا محمول موضوع ثابت نه ده دا خبره مې کړې و او تر تم ثابت نه کړه او ما چې کوم په معارضه کې درته نصوص پیش کړل دا غینه خ ثابت شو دي کې دی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې اغي بارکه غزنانه وی کچرتا نبی صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه دغه ته بیبي ته دا فرمایل کچرتا تراغلی او زنو من ابو بکر لبراشي نو اوس بزرګانو دې کې د خبره ګول مول کړ دینه دا خبره ثابت شوه چې ته په دې کتاب کې دا وې چې د اقامې سوال ته کولای شو نو زم دا خبره سوال دې خزله پکارو کنه پکار د اقامې سوال ته کولای شي دا سوال خزله قبر خواږي پکارو او دا خزې دا عقیده نه استاد شیخ عزیز الرحمن صاحب دا عقیده ده او د الله نبی قول په دې باندې دلیل هغه ورته کزر تراغله زنو ما ابو بکر لبلاړ شي زما دا مضبوط دلیل بل خبره دا زما سره پتا و عزیزی دې کې دې سلی کې ګوره و انبیاء اور اولیاء کرام و شهدا و صالحین وہی بیالی کی بعد وفات کی اس طور سے استمداد درست نہیں بآخر کے لیے کہ میرے حاجت روائی کے لیے آپ عرض کریں اور میرے سفارش کریں میرے لیے دعا کریں آخر کی سلی کی جو گرد د قول نہ صرف مین پوائنٹ رہتا ہے استمداد اموات سے بلا شبہ بدعت ہے بدی طریقہ باندې او تا ګوره استمداد تا مقسم ګرځولې او بیا چې د استشفاء دی ولا قسم ګرځول توسل دی ولا قسم ګرځولې نو ګویا چې دا ستا اقسام په دې کې بخپل رچ
نو بیا دې سلی ګوره وا قبر کے پاس استمداد کی جائے یا غائبانہ گورا صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں یہ امر نہ تھا بس دق خبر ما کولا ما ویلو چې دا معمول موضوع ثابت نه ده د قران نه درته مخودو د احادیث نه درته مخودو د صحابه کرام د اثر نه مخودو د اقوال د علماو نه مخودو او ته ما چې کوم احادیث پیش کړیو ګوره تا یو د بلال ابن حارث مزنی واقعیت پیش کړی ما ستا شیخ ورته ویلی ضعیف ده ستا بل شیخ ورته د استاد ورته ویلی د دې کې یو راوی د پاغي باندې اجماع لزعب شوی ده دا خبره مې درته کړې بیا ته یو ځای کې ما دا وی چې دغه حدیث دی متواتر دی متواتر خو زه ته وایم کدا مراد ثابت کو هم یو خبره بداو کوم ساجي زما سره آیت النبی مناظره وا پای کې چې کم حدیث ما چې کم د مسلم شریف نه پیش کړو اغه ته چې مفتی تقی عثماني صاحب دارنګ مفتی شفیع صاحب شیخ ادریس کاندهلوی صاحب متواتر ویل ته پای باندې جرح کړو د قانون صرف تعالی دی او دا قانون به چې صرف بزرګانو د متواتر باندې جرح نه کول دا به صرف ستا په حدیث باندې نه په نور باندې خو تاسو جرح کوي او بیا احمد سعید صاحب هغه را مخې تکړه وایي جی هغه څه ویلیو چې بزرګانو دې زمونږ د دستور مخازمون دستور دا چې حدیث نه به انکار نه کوي چې چا خو دې خو کړي موږ وستلی او کدي سین استاد شیخ بچي شیخ سرفراز صدر سے بچي هم په دې سیس کې اخوتل دي خو پاغي ځتانه بدناو بل خبره ده ما در تداوي چې ستا مشر چې په بخاری باندې رد بدو وای چې شیخ الاسلام دی مناظر اسلام دی امام اهل سنت دی او زماغه چې ورته خبرو کې وای چې دا منکر حدیث دی دا اوس کوم انصاف دی اوس به موږ څه وایو خجی دا زما سره ګوره د نعمان الوسی صاحب نه حنفي عالم نه پیش کوم جلاء العینین دی په دې کې سلی کې بزرګانو وای د نبی صلی الله علیه وسلم قبر تتلل او دا غینه چې توسل غوښته لم یشرع لامته دا نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره نه دی مشروع کړي دو درې حوالی به دي ولا شرع لامتي اذا كان لحدهم حاجه ان يقصد قبر نبي صالح فيدعو لنفسه ظانا ان الدعاء عند قبره اجابه فدي باندې صراحه ردی کو صراحه صاحب دي قول باندې او ولا شرع لامتي ان يتوسلوا الى الله بذات ميت اصلا او باخر کې لیکي وشفاعته نو تاسو خو بزرګانو د شفاعت د توسل قسم منئ نو په خپل چې توسل رد شو شفاعت هم رد شو صبر یو منټ دا لک صبر وکړه دلته ګلدستې دا ګوره دا ګلدستې توحید د استاد مشر د شیخ سرفراز صدر صاحب کتاب دی دا وګوره جی دا آیت رواخلی ګوره والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى تویل خطابت پکې کومنګ هر ځای کو چې کم ځای مقرازی التب سور به پکې مناوو ان شاء الله العزیز وګوره دا ګیره د استاد شیخ کتاب دی سلی کې ګوره ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کو پکارتے تھے آواز بے کو ان کو نہ مستقل سمجھتے تھے اور نہ خدا دقت طریقہ بس معلومات کے لیے ثابت ہے بلکہ ان کو خدا تعالی کے لیے تقرب کا ذریعہ واسطہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام اور ہمارے حاجت خدا تعالی کے پاس پیش کریں حق خبر کم چتا بیان والا اور ہماری سفارشیں کرتے ہیں لاندی سلی کی بزرگان ہے پہلے آیت کے آخر میں عما یشرکون میں اس کو صاف شرک سے تعبیر کیا ہے د استاد مشر د کتاب نه خبره پیش کړه زه شیخ سرفراز صدر صاحب منم زه د دې وجه نه منم چې دا د شیخ حسین علي صاحب شاګردو او په دې شرکیاتو باندې او په باندې مشرکانو به رد کوو خدا خبره تعالی منل غواړي زه منم په کار د چې ته ومنې بل خبره دا حدیث نو بس خبره دا و چې تا چې کوم ولو انهم اذ ظلمون بسم جاءوك فاستغفر الله دا آیت دی پیش کو ما درته ویلو کدا آیت عام منی ورپسې آیت به عام منی طالبات المقدمه مثل دغه جواب رانغه بیا مې درته ویلو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات دا آیت به عام منی کدا آیت عام نه منی طالبات المقدمه مثل د دې جواب نو راغله بیا چې تا کوم د امام مالک دغه دی پیش کړ پای باندې د ما یو سند باندې جرح وکړه دغه صحیح جواب نه دی راغله بیا چې د بزرګانو ته چې کوم د بلال ابن حارث مزنی واقعه پیش کړ پاغي کې زه د خپل د جانب سنوم ستا مشرانو پیرت کړي ستا شیخ سرفراز صدر صاحب ستا شیخ حسین علي صاحب پاغي باندې رد کړل ما اق خبر صرف را نقل کړي زبان میری ہے بات ان کی او پادې شو د شرک پتوي اغاز د مشرانو نقل کړي ما یو د اشاعتي عالم نه دي نقل کړي او ما تا د ستا د مشرانو عباراتو خودل چاغي دي تشرک ویل غصب داویم دا پتا ورکان اسلام د بدی کې لیکي و اما دعاء الانسان لنفسه عند القبر النبي سلام قبر ختم عند القبر پدې کې سلی کې وای بزرګانو پدې باندې چې دی وای اذا قصده الانسان فهو من البدع ايضا واذا د بدعت نه ده الا اذا ورد به النص مگر هله چې کله په النص راغله او واذ لم يرد به النص پدې باندې خو نص نه راغله ولم تاتي به السنه نبي د حدیث نه ټکی راغله نو بزرګانو چې دا نه راغله نبی لیکي يكون تخصيص بدعه قبر خاطر تل د دې دا قسم تخصیص کول دا بدعت او لاندې بیا دغه خالص عند قبر النبي لیکل دي
دا بزرګانو دا زما سراسن الفتاوا ده په دې کې د لیکي بزرګانو چې یو سړی عقیده د شرک شو جو مشرک हो और उनके عقائد شرک हो इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है دا په دې کې هم لیکلي دي ابو بزرګانو دا یاد ساته دا فتاوا پریده په دې کې مفتی فرید صاحب لیکي مشرک پس اقتدا باطل ده کله هر مکتب فکر سره تعلق ساتي بیا په دې فتاوا دارالعلوم دیوبند کې دی لیکي بزرګانو ایسے شخص کو امام بنانا حرام है और नमाज उसके पीछे मकरूह तहरीमी है जो मुशरिक हो نو بزرګانو زدا نه زستازو بشان خو نه کوم زدا ویم چې ستا کم شاګردان او ملګری او کم ملګری داسې چې هغه معتدلي چې د علماء دیوبند په لمن باندې داغ ونه لګي د دې خبرو نه دی رجوع کی چې هغه نه بدنامي علماء دیوبند نه بدنامي بسم الله الرحمن الرحیم زمون خیال دا چې وحدان سبب په داخلي ټرن کې چرته قرآن یا حدیث نه دغه یو دلیل پیش کی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارک تورت لل قبر مبارک ته د زیارت په وخت کې درخواست کول دا شرک دی خو تر اوسه پورې پیش نه کړله خلط مل بحث ټول د اول نه تر اخره پورې تاسو واورېدو اورئ به ان شاء الله اخره کې یو خبره وکړله وې خبره واحد که څومره هم صحیح نه وي خدا پاکیده کې نشي پیش کېدی الان کې اول نمبر کې مونږ دا خبره واضح کړله چې خبره د استحباب د مولوی صاحب مونږ دعوه کړې ده د استحباب د چې دا خبره مستحب مستحسن ده ضروري نه ده دویم نمبر بعضې روایت پاک کې ما هغه پیش کړل چې هغه متواترات کې مخکې حضرت نبی صلی الله علیه وسلم مناظره کې د محدثینو نه 15 حوالې ما پاک پیش کړي دویم نمبر دی راوړو راغې ما ته دلیل به قول د شاري وي د چا اقوال بنوي نو ما اول نمبر قرآن پیش کړ بیا مې رضان نستا په شان تفسیر ونه کو تا ته ما ویلو چې یو مفسر راوخله چې د ایت نه د استدلال کړی چېرې د قبر خواته ورتلل شفاعت درخواست کول لا شرک دی تا روانه غستو د خپل ذهني اختراع دی وکړله د خوارجو په شانتي دویم نمبر اقوال خو تر علي د اول نه تر اخره پورې د ټول اقوال پیش کړل ما الحمدلله قرآن احادیث فقها علماء دیوبند ما ټول پیش کړل الحمدلله زه اکابر منم فقها منم قرآن حدیث منم دریم نمبر ما ته وی یو قول پیش کا چې باقي دا چې قور لورشه ما قرآن احادیث کو پیش کړله کستانه ير شوی در امام مالک رحم الله مناظره می پیش کړله ورته ول واستشفع به يشفعه الله پر رسول الله قبر ته ورشه شفاعت درخواست وکړه طالب د الله نه سفارش وکي به د علماء دیوبند دا ټول فقها ما پیش کړله چې هغه قبر ته بیا ورشه شفاعت درخواست په دې الفاظ سره وکي او چې وسترنه هغه ناوري ز څه وکما توجه نه کړي سره دریم نمبر پر دین پس راغې هغه ویره بخاری کې دا او ازاروی صبرتل چې خامد هغه کې دا نشته چې ته زما اقامه صحیح کوي کې داري چې ورسره شفاعت درخواست وکړه د رسول الله سم په وسیله سره دعا وکړه ټول مطلبونه کې دي شي په زور د یو لوی ولی الله د یو معتبر عالم د قول غلط مطلب ته ولي اخلي او د بخاری شریف په حواله سره مونږ ویله چې هغه یو دنیوي حاجت د پاره راغلی و ورته ویل زمانه وروسته خلیفہ داده د تراشه دوړو کې تضاد نشته او ستا مسله مشرانم دا ویلي کاملین کې روح کا عالم عنصری میں کې دی وی خلاصه ایسے خرقیات معجزات و کرامات سے حجت پڑھنا صحیح نہیں ایسے واقعات پیش کرنا اپنی کم فہمی کی دلیل ہے دا جل 176 نه دا یک ستا مشر وای دا ضروري سره مولا او دغه قسم واقعات د دینه پس د وشاب عبد الله صاحب لیکلي استمداد د اموات نو استمداد کې زمونږ باس نشته مونږ غدلته استمداد نه مدد غوښتل نه دي د الله نه مدد غوښتل دي رسول الله توسل فعلی په ژوند کې تم قائل وي شپږم نمبر راغی البلال الحارث المزنی رضی الله تعالی عنہ حدیث ضعیف دی اول خو ما د سند په یو راوی باندې باسو کو بخاری نه می خو دلته موجود دي بیا دا غینه پس ته په دې باندې رزو حکم لګي داستا سینزوری دا دویم نمبر دک حدیث دا ګور البدايه جل 458 میں وخت ما پیش لو دی وی چې بسناد صحیح په سند صحیح سره فتح الباری لکی ورواه ابن ابي شيبه باسناد صحیح په صحیح سند سره نبی حواله نه صرف تا حدیث ته ضعیف وای زوم چې تصحیح کړی دا وفاء الوفا جل 422 دغه رنګ شفاء السقام 300 لس محدثین په داسې کې ز پیش کولم چې چاغوي وای صحیح دي لہذا پزور یو حدیث مزویب کو که ضعیف شیم مولوی صاحب ته تما ویلا محدثین په دې متفق دي چې په استحباب اگر ضعیف حدیثونو ثابت دي اگر چې ما صحیح پیش دا مثلا دا یو واخلا کتاب الاسکار حدیث په نمبر 6 کې لیکي وذالک علامه سب جماعت من العلم فی جواز إيراد الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والمواعظ والإرشاد وعامة الأذكار وعدد في هذا الباب فذكر دا مې نه دی ویلی چې اول ځل مې ویله بالکل مې اول ځل ویله
بالکل مې اول ځل دغه سي تقریبا د ندای حق والم بشره لزم محدثین نز دغه خوده شمه د دینه پس راځو وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى زلفا مولوی ما نعبدهم التسریم موجود دی به عبادت کوو د خپل معبودانو د سره پاره ویل چې الله تم نږدې کی ما در تلاول په داوه کې واضح کړه چې غیر الله عبادت چې په ست طریقې سره په کومه درجه کې دا ابو شرک ګړو البته کې ژوندۍ بزرګ تر شغې ته مال لپاره د دعا درخواست وکړه الله تعالی ته دعا دا خو تم کې کنه خپل بزرګانو تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراتل هغه پیش کول هغه وست بیر امام مالک رحم الله په سند کې ما باسو نو باقي د اعتراض نه کړه کې اعتراض وسم کولای شوی ک ان شاء الله زبدي ذکر ته جواب درکو بیا په اخیره کې وای په مشرک پس مونږ مکروه تحریمی د ډیر هغه اصل فتاو باندې هم دروغ ویلا چې هغه چې مشرک پس اصل فتاو ولا دغه سره جهالت خبرې نه کوي بیا مونږ چې په اخیره کې در طبيعه دعوت درکوم مسله د قران نه ثابت د حدیثو نه ثابت د تابع سلفو نه ثابت د الحمدلله دغه نه پس د فقهای احناف نه ثابت بیر هغه نه پس اکابرین دیوبند نه ثابت سلور مذاهبو نه ثابت نو جهل مکوا د ټولو طریقې لیکل د ټولو ته مشرکان څوک نو الحمدلله او ما وم ویل چې دا مونږ مستحب ګڼو ضروري نه ګڼو که چا ونه کړه پاغي ملامتیا نشته الله رب الجلال دې موږ ته په خپل عقیده نظریه باندې مضبوطیار نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پروردگار زموږ د ټولو ناراض ته خاموش شاله زموږ ناراضي شه پروردگار زموږ د مناظره د خیر ذریعہ وګرځوه الله د خلکو لپاره د هدایت ذریعہ وګرځوه رب ذوالجلال مونږ ټول تر حق ملګرتیا را نصیب الله مونږ ټول تر قران حدیث د خپل اکابر او احناف او علماء دیوبند کامل اعتبار نصیب الله مونږ دغه سمه کو چې مونږ د خوارج او د نور خلکو په لار باندې راړ شو پروردگار زمونږ نه ناسته خپل رضا ذریعہ وګرځوه خلکو لپاره د خیر ذریعہ وګرځوه واخر دعوانا الحمدلله